پاکستان کې د ترهګرۍ د سیوا شوي بهیر نه وروسته د بهرنیو چارو د دفتر ویاندې ممتاز زهره بلوچ ویلي چې پاکستان افغان چارواکو سره د ګډې پولې د ښه تنظیم د ډیپلوماټانو د امنیت پراخولو د ترهګرۍ د مخنیوي په ګډون په یو لړ مهمو ستونزو خبرې اترې کوي. د زیارت پر ورځ اسلام آباد کې مطبوعاتو ته د احوال ورکولو په مخال د خارجه دفتر ویاندې ویلي چې افغانستان پاکستان ته ځینې باورونه ورکړي دي او خیله ده چې خپلې کړې ژمنې به سر ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستو کې پاکستاني چارواکو په وار وار دعوه کړې چې ټي ټي پي د پاکستان په ضد د افغانستان ځمکه کاروي او تېره ورځ د کورنیو چارو وزیر رانا ثناء الله ویلي وو چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت رامنځته کېدو سره وسلواله ډله ټي ټي پي نوره هم پیاوړې شوې ده. خو په افغانستان واکمن طالبان او په خپل ټي ټي پي د پاکستان دا داور دوي چې ګینه د پاکستان په ضد فعالیتونو لپاره پاکستانی طالبان د افغانستان د خور نه استفاده کوي. د بهرنیو چارو د دفتر ویاندې زهره بلوچ ویلي چې پاکستان مدام د یو پرامن خوشحال او پیاوړی افغانستان ارزومن پاتې شوی او خواهش لري چې افغانستان باید په سیمه کې تجارتي او انریزي تماسونو لپاره د لارې په توګه را سرګن شي. تیر کال چې د اګست په میاشت کې طالبانو د افغانستان واک ترلاسه کړو نو پاکستان کې د هغوی واک ته په رسېدلو د خوښې جشنونه شوي وو او هغه وخت د پاکستان پخواني وزیر اعظم عمران خان ویلي وو چې افغان طالبانو د غلامۍ زنځیرونه مات کړل. څېړونکي وایي چې پاکستان هیله لري چې افغان طالبان به ټي ټي پي د پاکستان په ضد د فعالیتونو نه منې کړي. خو برعکس په دې نږدو کې د پاکستان دننه ترهګرۍ پیښې نورې هم زیاتې شوي او د دې پیښو ذمہواري هم تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخلي. د څېړنیزو ادارو د ریپورټونو تر مخه تیر کال اګست کې په افغانستان د طالبانو له واکمنۍ را په دې خوا د پاکستان په خیبر پښتونخوا پخوانو قبایلي سیمو او بلوچستان کې په ترهګریزو بریدونو کې نږدې 50% اضافه شوې ده. روانه میاشت واشنگټن کې مطبوعاتو سره د خبرو په مخال د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری ویلي وو چې موږ افغان طالبانو ته مخکې هم دا پیغام ورلېږلي. زما په فکر پکار ده چې بیا هم ورته ووایو چې پاکستانی طالبان زموږ لپاره سره کرخه ده. بلاول بټو زرداری زیاته کړې وه خو چېرې دوی پاکستانی طالبانو ته د افغانستان لخوا کومې مرستې یا سهولت رسیږي نو دا به افغانستان سره زموږ په اړیکو بد اثر پرې وباسي. په افغانستان کې واکمن طالبان پرلپسې د پاکستان او نور نړۍ دا تورونه ردوي چې افغانستان د ترهګرو لپاره یوه خوندي جاله ده او درز لري چې د افغانستان له خورې ګاونډیانو نړۍ ته هیڅ خطر نه دی ورپېښ. علب خان شیرپو د لمر نیوز 400 پاکستان